سخت زړه خطرناک دی. برکه به دا خبر کو چې دا زړه ولې سختيږي او دا به کله نرميږي او زمونږ به دا ګناه ولې کیږي. نو عائشه به د يهودو د زړه لړۍ متاثره شو، و ډېر تعجب وکي چې ګور دا وسوجل کیږي او مرګ د پردا غختل کیږي او دا خاندي را خاندي خدا زړه کلک دی. زړه په دې باندې کلکیږي سړی ګناه وکي، زیات خوراکونو باندې او په دې زیات خوبونو باندې او په دې زیات خبرو باندې او د مالدارانو سره خاص کر زیات نسته باندې د خپل زنانه ګناه کول د الله د ذکر نه غفلت نرميږي به بس. اهل علم فرمایي چې جوړیږي او نرميږي هغه په دې باندې چې حدیث مسلم کې راځي، بخاری کې اول به انسان توبه وباسي، دویم بسړی د قران درسونه کې کینی، دریم دا ډېر مزاحونه او غب شپ بسړی نه لګي ځکه دم د سړی خرابوي. رسول الله نه په ټول عمر کې تقریبا یو شل مزاح نقل دی، مانم صحیح وا او څلورم خندانه بزن ساتي. عمر ابن الخطاب فرمایي چې کم سړی خان دی هغه کې ولس نقصان راځي، یو نقصان بګی چې جوړي وجلې کېږي دا بیزه خندا او زیاته خندا. پنځم انسان صدقه ورکړي زمونږ د زړه به الله ورته برابر کړي. شپږم سړی به د ایمان په حقیقت باندې سوچ کوي چې لکه د ایمان حقیقت ویل شي صلاح او کله دا جوړيږي. و ما اهل علم فرمایي و انسان به د دنیا نه بیرغبته کیږي، الله به د زړه برابر کړي. او اتم دنه کې هر کار لوړاند کېدل السبقت الى الخير او نهما تقوا او د محمد رسول الله په تابعداري. لسم اهل علم دا فرمایي سړی به ګناه پری دی، ولسم د خپل نظر کنټرول به ځین نه استعمالول. ابن قیم جواب الکافی کې لیکي چې انسان دا نظر غلط استعمالي الله به کسل مرزونه پیدا کوي، یو دا زړه ورته الله وجني. ولسم د الله نه دعا غواړي چې الله تاسو موږ آباد کا ژوندې کا. دولسم سړی به مجاهده کوي او دیرلسم رسول الله فرمایي د یتیم بر سر باندې لاس راخله. سوارلسم مسكين باندې خرچه. پنځلسم انسان به جنازه کې برخه اخلي. شپږلسم د مریض ته پوس وکړي. ولسم هغه انسان چې هغه د ځنکدن په حالت کې دغه خپل ورتله. اتلسم قبرستان لتله. نو نسم څنګه الله نه دعاګانې غواړو. او شلم ذکر رب العالمین د رسول الله سنت برابر. دا یو سوال چې موږ دا ګناه ولې کېږي توجه. کله کله موږ تاسو ډېر کې څه عمل کوي څه کله زمونه ګناه وشي. یو وجدار چې د زمونږه عاجزي رب العالمین له همیشه پاتې شي، همیشه بار بار د الله سره رابطه وشي. امام الحدیث نصر الدین البانی سے فرمایي ودا زړه ګناه د شیدل کورېز نور لا. ابو دردا سے فرمایي لکه بڼه چې دشته کې پرته کله په یو طرف وړي کله په بل طرف. دوی موږ پر مجاهده باندې مکلف یو چې موږ به کوشش کوو چې الله راضي کو. زړه کې خپل معنا د او وخت الله وختله زمونږ د ګناه د وجه نه زمونږ د تعلق د مخلوق سره یو ځای شي، شهوت موږ باندې غالب شي، نور وجه مشتا. بدري کې سمجونه دی یو سالم او جوړ جوړ چې د انبيو دي، دوی مړ جوړونه دي چې د کافرو دي او بل مرزان د منافقانو. قران کریم چې کله انسان مطالعه کوي د کافرانو د جوړونو یو وی صفات ذکر کړی د مؤمنانو سوارلس.